الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، زه غفران الله یم او تاسو ګورئ GGSnews.com. قدرمنو کتونکو، وخت په وخت دغه یو هڅه کوو او دغه یو لړۍ روانوو چې په غالګي کې بیا په خصوصي توګه کومه مدرسه ده چې کومه د علم رڼا ترې خورېږي، بیا د غالګي زما په نسبت باندې د دیني لحاظ سره هم او بیا په تیره د نور چې کوم سهولیات دي د هغې په لحاظ سره هم یوه غټه اداره، یوه غټه دیني اداره مدرسه عربیه دارالتقوا کې موجود یم. بیا په مدرسه عربیه دارالتقوا مخې ته دلته یو بلډینګ چې دی هغه زیر تعمیر دی، چونکې د کلي زیات خلک هم دغه پوښتنه کوي چې آیا دا بلډینګ د څه جوړیږي، دلته به څه جوړیږي، بیا دا د څه مقصد دپاره چې دی نو هغه به استعمالیږي. نن راغلی ما دلته د مدرسه عربیه دارالتقوا په دغه بلډینګ کې موجود یم، چونکې دغه بلډینګ چې دی دا په دریو چتو باندې مشتمل دی. د دې چې کوم اولنی پورشن دی او اولنی چت دی نو هغه به د جومات چې کوم لاندې چت دی نو هغه به استعمالیږي د قبرونو د تبو یا د دې کپنونه یا داسې د مړي چې کوم نور سامانونه د هغې دپاره به دغه پورشن استعمالي. د دې ترڅنګ د دې چې بلډینګ چې کوم دویم پورشن یا دویم چت دی هغه به د جنازګاه په توګه استعمالیږي. جنازګاه هم یقینا د کلي عوامو او ولس ته هم یقینا ډېر زیاته پیدا ورکولی شي او هغه په دغه بیس او په دغه وجه باندې چې د کلي چې کوم دا ولس دی چې کوم په بره باندې اوسیږي، بیا په غریزو سیمو اوسیږي، په غر باندې اوسیږي، بیا په تیره دلته ډېرې کوارټرې هم رخ شوي دي، نو دغه خلک چې دی نو هغه هم د دغه سهولیاتونه اراسته کیږي به او دلته چې دی نو په دغه پورشن کې به جنازګاهي د مدرسې انتظامیه دا هم وایي چې کله ناکله دا چې دی بیا که ګڼئ نو دا د عیدګاه په توګه باندې هم دا پورشن چې دی هغه استعمالیدی شي. د دې ترڅنګ چې کوم لاست پورشن دی اخرنی هغه به د جومات په توګه استعمالیږي، جومات په دغه او د دې نه بره بیا هم یو ښکلی لوکیشن که موږ وګورو د غالګي کلي یو ښکلی لوکیشن چې دی هغه هم جوړیږي. نو دغه د دې مدرسې بیا د دې ترڅنګ چې کوم د دې بلډینګو د دغې په هکله دغه معلومات مې در سره شریکول. تر دې یو بل پروګرام پورې الله که اجازت په لوی الله مو سپارم د تل پاتې.